أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال وكلتي موسى عليه الصلاة والسلام لقومه قوم قبلتا إن الله يقينا الله يأمركم حكم كي تاسو تا أن تذبحوا چه حلال كي تاسو بقرة يوغام. قالوا نويل دوی أتتخذنا آیا نسی تمونگ لرا حضوان پټوکو. قال اعوذ بالله ویل موسی علیہ السلام پنا واړم په الله سره انا کونا چې شمز من الجاهلین د ناپونا. قالوا ویل دوی ادعو لنا وغواړه زموږ د پاره ربک رب خپلنا یبین لنا چې بیان کې موږ ته ما هي صد عمر د دیغوا. قال ویل موسی علیہ السلام انه یقینا شان دا د یقول وای الله انها بقره یقینا دا یو غادا لا فارزون چې نه بوډۍ دا ولا بکرون او نه وړه دا عوان بین ذالک درمیانه دا په منځ د دې کې ففعلونو کوي تاسو ما تؤمرون هغه چې تاسو ته حکم کې دی شي. قالو ویل دوی ادعو لنا وغواړه زموږ د پاره ربک درب خپلنا یبین لنا چې بیان کې موږ ته ما لونها څه دی رنګ د دې غوا. قال ویل موسی علیہ السلام انه یقینا شان دا دی یقول وای الله انها بقره یقینا دا یو غوا ده صفراء چې تک زیړ د فاقع لونها خالص دی رنگ د هغې تسر الناظرین چې خوشحالی کتونکو لره. قالو ویل دی ادعو لنا غواړه زموږ د پاره ربک طرف خپلنا یبین لنا چې بیان کې موږ ته ماهی څه دی کار د دې غوا. ما هي صد کار د دی غوا ان البقره قرندا غوا چې دا تشابه علینا غړوډ شوی د پمون باندې و ان ان شاء الله یقینا مونږه کچرو غواړي الله له مهتدون خامخه لار بو مو په هدایت پشو. قال ویل موسی علیہ السلام انه یقینا شان دا دی یقول وای الله انها بقره یقینا دا یو غوا ده لا ذلول نجوتی دا تسیر الارض چې اړې زمکه لرا ولا تسقي الحرث او نه ارټی دا چې وبکی فسدونو لرا مسلمه پاک دا سالمه دا لا شیت فیها هیڅ عیب نشته پدې کې. قالوا الان ویل دوی اوس جئت بالحق راتلو کړتا بالحق په پوره بیان باندې فذبحوها نو علی لکړه غیلرا وما کادوا يفعلون قریبا نو چې دوی کړه وې د کار لرا. واخر